الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم قربا حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب، استاد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب نائب امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، جناب حضرت مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب، جناب حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب نائب قیم جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، جناب خورشید ربانی صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع مالاکنڈ ایجنسی، حضرات علماء کرام، خوږو درنو مشرانو، امزولو طالب علمانو رونو، زه د جامعه رحمانیه انتظامیه ته خصوصا خپل کشر رور حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب ته مبارکباد ورکوم چې یو تعلیمي کال یې کامیابۍ سره مکمل کړ او نن تقریبا تر شپېتو پورې بچي، هلکان، ځوانان، طالب علمان دا د دې مدرسې نه فارغېږي. دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده او هر کال باندې مولانا عطاء الرحمن صاحب او د هغې پوره انتظامیه د جامعې مشران هم دا کوشش کوي چې په دې کار کې توسیع راشي او چې کوم جدید ټیکنالوجي ده د تحقیق او د ریسرچ جدید طریقې دي هغه د خپل جامعه کې د خپل مدرسه کې متعارف کی او یو داسې نسل تیار کی چې د قرآن و سنت جوور دریابي علم هم لري او دې سره سره چې د زماني د حالاتو کم چیلنجز دي د هغې جواب هم کولی شي. دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده او زه د دې ادارې د دې جامعې د کامیابۍ دپاره دعاګوی یم. محترمو، یو څو خبرې به د دې مجلس په مناسبت سره ستاسو گوش گزار کوم او دې وخت کې چې کم صورتحال نه تیریږي پاکستان او امت مسلمه په هغې به هم لږ رڼا چوم او بیا ما د مولانا عطاء الرحمن صاحب نه اجازت اخیستې دی چې زه به چونکې د سینټ اجلاس دی نو زه به کوشش کوم چې هغې ته ځان ورسوم. عزیزانو، دا مدارس د هغه ښایسته روایت سلسله ده کوم چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دار ارقم او د صفا په صورت کې امت ته پرېښې ده. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دار ارقم او د صفا آغاز د دې دپاره کړی چې یو داسې نسل تیار کړي چې هغه قرآني نسل وي، جیل القرآن، او د هغې عقیده، د هغې شخصیت، د هغې کردار دا د قرآن په رنګ کې رنګي. د قرآن د نظام د قیام او د غلبۍ لپاره جدوجهد د هغې د ژوند مرکز او محوري مقصد او مسؤلیني د یو داسې نسل تیارولو مرکز دا دار ارقمو او دا صفاو. تاریخ نگار لیکي چې دا دار ارقمو چې هلته حضرت عمر رضی الله عنه اسلام قبول کړ، دا دار ارقمو چې هلته حضرت حمزه رضی الله عنه اسلام قبول کړ، دا دار ارقمو چې هلته د حضرت علی رضی الله عنه په قیادت کې ابو ذر غفاری د مجلس ته د محفل ته ور داخل شو او اسلام قبول کړ. نو دار ارقم د قرآن او د سنت د تدریس مرکز مو، دار ارقم د تربیت او د تزکیې مرکز مو،
او دار ارقم د اسلامی نظام د قیام او د غلبې دپاره د منصوبې مرکز هم. نو دا مدرسې، دا جامعات، دا هغه ښایسته روایت تسلسل دی کوم چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو قرآني نسل جوړولو دپاره د دار ارقم او د صفا په صورت کې کړ. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دنیا ته د دې دپاره تشریف راوړی، د نبوت او د رسالت مقصد دا و ان اقیم الدین چې دین اسلام قائم کی، لیظهره علی الدین کله او دین اسلام غالب کی. دین اسلام د ژوند تیرولو خدایي طریقه ده، د الله د طرف نه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذریعه سره د ژوند چې کم مکمل او جامع او ختمی نظام راغله دی، هغې ته وایي دین اسلام. ان الدین عند الله الاسلام. د ژوند تیرولو دا طریقه چې په هغې کې د عقیدې نه والي مراسم عبودیت پورې، دې سره سره د شخصیت، د کردار، د خاندان، معاشره، د ټولو دایرو سره حکومت، ریاست، سیاست او مملکت او بین الاقوامی تعلقاتو پورې د هر یو سیز تفصیل موجود دی، د هر یو سیز بنیاد موجود دی. دا دین اسلام، د دې دین اسلام قیام، د دې دین اسلام غلبه، دا قائمولم او دا بیا امام او حکمران، مقتدر، پیشوا، رهنما جوړولم. دا اسلام ریچولز نه دي، دا د بیلیفز یو مجموعه نه ده، د عقیدې صرف یو مجموعه نه ده، سیټ اپ ډوګما نه ده، بلکې دا د ژوند یو مکمل نظام دی چې عقیده هم پکې ده، عبادات هم پکې دي، معاملات هم پکې دي، او د انسان د سوچ او د فکر نه، د قلب او د ذهن نه والې تر بین الاقوامي تعلقاتو پورې هر یو څیز په خپل رنګ کې رنګ کول غواړي. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین اسلام د قیام او د غلبې دپاره دنیا ته تشریف راوړ، او د حضرات صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا ټولګې، مبارک ټولګې، دا د دې کار دپاره تیار کړ. د قرآن پاک په رڼا کې د دې کار دپاره دغه ټولګې تیار کړو، او د دغه ټولګي تیارولو مرکز او محور هغه دار ارقم او صفا. نو دا د هغه ښایسته روایاتو تسلسل دی کوم چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت ته پرېښی. عزیزانو، په دې وجه باندې دلته چې کوم بچي نن فارغېږي، زما به دا درخواست دی، حضرت مولانا گوهر رحمان مرحوم معفور په خپل مشهور کتاب تفهیم المسائل کې د اقامت دین او د غلبه دین په موضوع باندې په خپله تحقیقي مقاله کې دا خبره لیکلې ده چې د اقامت دین او د غلبه دین دپاره جدوجهد په هر کلمه ګو باندې فرض دی. دا به هر یو سړی کوي، که هغه تعلیم یافته دی، که هغه عالم دی، که هغه بې تعلیمه دی، که هغه عامي دی. د اقامت دین او د غلبه دین جدوجهد دا فرض دی، او د دې فرض نه صرف په درس و تدریس باندې موږ نشو خلاصېدی. د دې یو ذریعه ده درس و تدریس، خو د دې دپاره د معاشرې د اصلاح کوشش کول په معاشره کې، د دې دپاره د سیاست د اصلاح کوشش کول په پارلیمنت کې، د دې دپاره عدالتي میدان باندې قانوني جنگ کول، او د دې دپاره عامة الناس او جمهور تیارول، د دې کوشش دا زموږ فرض دی چې په دې محاذونو باندې خپل کوشش وکړو. لہذا دا چې کم بچي، کم طالب علمان، کم ځوانان نن فارغېږي، زما به دې ته دا درخواست چې جماعت اسلامي د اقامت دین او د غلبه دین قافله ده. د جماعت اسلامي په دستور دفعه 4 کې دا خبره واضحه او څرګنده لیکلې ده چې د دې تحریک او د دې ټولګي او د دې تنظیم سوای د دې نه بل مقصد نشته دی چې په دې دنیا کې حکومت الهیه، اسلامی نظام زندگی او
اقامت الدین وشي او په دې جدوجهد باندې موږ ته فلاح اخروي او د رضای الهي منزل حاصل شي. جماعت د دې دپاره جوړ شوی دی. لہذا د دې مدرسې نه د فراغت نه پس د اقامت دین او د غلبه دین جدوجهد په یو منظم منصوبه بند انداز سره کولو دپاره د جماعت اسلامي ارکان جوړ شي. د جماعت اسلامي ارکان جوړ شي چې ستاسو د علم په رڼا کې د جماعت دا قافله او کاروان د اقامت دین او د غلبه دین دا جدوجهد په مخ کې باندې بوځي او خپل د دې جامعې بانی او د دې شیخ حضرت مولانا عنایت الرحمن صاحب هغه څومره همگیر او همه پهلو انداز سره د اقامت دین او د غلبه دین جدوجهد کړی. الله هغه ته یو صلاحیت ورکړو چې هغې ته وایي فوټوګرافیک میموري، انګریزی کې ورته وایي. فوټوګرافیک میموري دې ته وایي چې سړی یو ځل کاغذ ته وګوري او هغه کاغذ هو به هو لکه تصویر چې والی د هغه په ذهن نقش شي. په دې وجه ماته د مردان امیر ضلع مولانا سلطان محمد صاحب یو ځل دا خبره وکړه ده چې زه یو ځل پروګرام کې ګاډي کې خپل شیخ عنایت الرحمن صاحب مرحوم سره تلمه، نو هغې ماته دا وفرمایل چې زه اخبار نه ګورم. اخبار ځکه نه ګورم چې بیا اخبار زما نه هېرېږي نه، د هغې هغه خبرونه د هغې هغه واقعات زما په ذهن جړو ته داسې ورکوز چې بیا رانه هېرېږي نه. نو الله تعالی هغې ته یو داسې فوټوګرافیک میموري ورکړې وه چې دا په لکونو کروړونو خلکو کې الله تعالی دا نعمت یو کس ته ورکوي او دا ګاډ ګفټډ وي، عطیه خداوندي د الله د طرف نه یو تحفه چې چاته میلاو شي. دا په خپل هنر باندې او په خپل محنت نه کې دا د الله د طرف نه یو تحفه ده. نو دا فوټوګرافیک میموري هغې سره وه. هغې ته به د کتاب صفحې یادې وې، پیراګراف به ورته یاد و، سطر به ورته یاد و. الله وله ډېر لوی صلاحیت ورکړی، یو دریابي علم ورسره. هغه دریابي علم د منتقل کولو دپاره جامعه رحمانیه درګاه جوړه کړې وه. بیا د دې نه علاوه تاسو وګورئ هغه به په دې ټوله صوبه کې ګرځېده، عوامو ته به هم خطابات کول، علما ته به هم خطابات کول او د اصلاح معاشري دپاره به برپور انداز سره ځان ستړی کاو. حالانکه یو دومره لوی عالم، یو دومره دریابي علم، بحر زخار، او اسم دا کتابونه چې څوک ګوري د دې کتاب په باره کې دا ماهرین وایي چې دا کتاب چې دا د بل څه ځان سره نه برداشت کوي. چې چا کتاب سره زیات تعلق وي نو دې پښتو کې ورته موږ بن وایو. بن د سړي چې دوه ښځې دا یو ښځه بل نشي برداشت کولی، وایي د کتاب بن نه برداشت کوي. دی به تا د معاشرې نه جدا کوي، دی به تا ګوشهنشین کوي، دی به تا یو طرف ته کوي. د داسې انسان دپاره چې د هغه قلم سره، کتاب سره، درس سره، تدریس سره، مدرسې سره، جامعې سره، طالب علم سره تعلق وي، د هغه دپاره د صوبې په طول عرض کې لوی لوی وړو وړو پروګرامونو د تګ او ګرځېدل دا ډېر لویه مجاهده ده. بیا دې سره پارلیمنت الیکشن کول، الیکشن ډېر مشکل سرګرمي ده. بیا پارلیمنت ته تګ او د پارلیمنت په فلور باندې خپل کردار ادا کول جاندار انداز سره، دا ځان له یو ډېر ګران کار دی. مقصود زما دا دی چې هغې همگیر او همه پهلو انداز سره د اقامت دین او د غلبه دین دا کار د جماعت اسلامي په دې قافله کې په لومبي صف کې کړی دی. لہذا د هغې په طریقه باندې د اقامت دین او د غلبه دین دا جدوجهد د جماعت اسلامي په قافله کې دقسې په لومبي صف کې کول، د دې دپاره به زما درخواست وي چې تاسو ټول د جماعت اسلامي ارکان جوړ شي او بیا هغسې تحقیقي علم، بیا هغسې په جدید چې کوم حالت حاضره دا کرنٹ افیرز دی په هغې نظر او گرفت ساتل او بیا په خپل علم کې ایکسلنس یو ماهرانه مقام ته رسیدل. دا زمونږ د شیوخو روایات دي، زمونږ د علماو ښایسته روایات دي چې مونږ له فالو کول پکار دي، په دې باندې تک پکار دي. نو دا زما درخواست چې دا
بهترین انداز سره تاسو اوس د اقامت دین او د غلبې دین دا کار کول شي او جماعت اسلامي ته ستاسو غوندې د علماو ضرورت دی د داسې خلکو ضرورت دی چې د قرآن و سنت جوور علمي ورسره روښانه کرداري ورسره اخلاصي ورسره دې قافلې ته دې کاروان ته لہذا زما به دا درخواست چې تاسو ټول د جماعت ارکان جوړ شي. عزیزانو نن د امت مسلمه چې کم صورتحال دی په دې صورتحال کې دا خبره واضحه ده چې د دې امت حوالې سره د الله سنت دا دي چې دا امت به عظمت امامت قیادت سرخروي او افتخار مومي په قرآن سنت باندې. د دې امت په باره کې د الله سنت دا نه دي چې دا به په رقبه باندې امامت مومي، دا به په آبادۍ باندې امامت مومي، دا به په جغرافیایي محل وقوع باندې امامت مومي، دا به په قدرتي دولت باندې امامت مومي، دا به په کثرت افواج او لشکرونو باندې امامت مومي، دا به په کثرت اسلحه باندې امامت مومي. دا سنت د الله د امت مسلمه په باره کې نه دي. د امت مسلمه په باره کې د الله فیصله دا ده، د الله سنت دا دي چې دا امت به اعتصام بالکتاب و سنه د الله په کتاب او د الله د پیغمبر په سنت باندې منګولو لګولو باندې به عزت امامت قیادت او افتخار مومي، بغیر د دینه بل لار نشته. دا مدارس او دا جامعات د دې دپاره دي چې امت کتاب او سنت سره وابسته کړي. نن امت سره یو څیز شته خو چونکې د الله کتاب او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت مبارکه اسوه حسنه سره وابستګي نشته، په دې وجه باندې امت باوجود د هر قسم مادي وسایل نه محکوم دی او مغلوب دی. زه دا اعداد و شمار اکثر په دې مجالسو کې پیش کوم چې ذهن په دې باندې واضح شي. د مسلمانانو آبادی ده په ټوله دنیا کې 170 کروڑ او دا 24% جوړي، یعنی پورا کره ارض کې کسل انسانان اوسي نو 40 انسانان پکې دا مسلمانان دي. د پورا کره ارض چې څومره رقبه ده د هغې 19% رقبه براه راست د امت مسلمه ملکیت دی. یعنی که دا ټوله دنیا 100 جریبه نو په 100 جریبو دنیا کې 19 جریبه براه راست ملکیت دا د امت مسلمه دی. دغسې جغرافیایي محل وقوع ده، زبردست جغرافیایي محل وقوع. دا ګوادر ته مخامخ ته کومه چې بندرګاه ده د ګوادر دې ته چې کوم د ابنای تیره شوې ده، د اوبو دا لار تیره شوې ده، دې ته وایي ابنای هرمز، سټریټ آف هرمز. ابنای هرمز 300 کیلومیټر طویل ده، لینتې ده، او د دې نه 70% پټرول د دنیا 70% پټرولو ضرورت دا د دې نه تېرېږي. د ټولې دنیا چې څومره پټرول او ډیزل استعمالي د هغه ټولو پټرول او ډیزلو په 100 کې 80% دا ترانسپورټ کیږي د ابنای هرمز نه، د سټریټ اف هرمز نه. دا کلی طور د امت مسلمه ملکیت دی، کلی طور د کیس نشته د بل چا. 1 کروڑ 74 لاکھ بیرل تیل، 1 کروڑ 74 لاکھ بیرل تیل سالانه ترانسپورټ کیږي د ابنای هرمز نه. دغسې نهر سویز دی، سویز کینال ورته وي، د مصر ملکیت دی، 19 کیلومیټر طویل دی، او دا د یورپ، د افریقې، د ایشیا او د آسټرالیا مختصر ترین بحري تجارتي لار ده. د نهر سویس په باره کې راځي چې سویس کینال دا د دنیا 80% تجارت، پټرول نه ټول تجارت، 80% تجارت دا په نهر سویس باندې کیږي. تجارت په 100 کې 80% تجارت د دنیا په نهر سویس باندې. مختصر ترین شارټیسټ روټ دی د څلورو براعظمونو، یورپ، امریکا، یورپ، افریقا، ایشیا او آسټرالیا. د مصر حکومت چې د هغې نه کوم ټیکس لي، هغه ټیکس سالانه دی 6 ارب ډالر. دا ټیکس دی، جاز نه چې ټیکس لي. 17,000 جازونه د هغې نه سالانه تېرېږي او یو جاز د ملکانې جلسې هم رهي. په زرګونو کنټینر یې پکې 11,000 داسې جازونه ترې نه تېرېږي سالانه. د هغې نه چې کوم راداري علي محصول علي هغه 6 ارب ډالر ده. 6 ارب ډالر دومره لوی رقم دی
چې پاکستان له 5 کالو کې IMF 6 ارب ډالر ورکړي پاکستانو کې په 5 کالو کې به IMF پاکستان ته 6 ارب ډالر پاکستانو کې ورکړي خو د هغې نه مخکې به پوره نه چوړئ لاس په ولتاوئ او مکمل طور استحصال به کوي هغې صرف د دغه خپل یو نیر نه 6 ارب ډالر سالانه محصوله دي دغسې وسله ده هر یو وسله کارتوس ټوپک ټینک توپ هوایي جهاز راکټ ډرون او اټم بم میزایل هر یو څه شته دی فوج دی او یا لکه فوج دی او یا اتیا لکه ریګولر آرمي ده قدرتي دولت دی صرف د عراق پټرول او ډیزل د هغې ابتدایي تخمینه ده د عراق د ملک د پټرول او ډیزلو ابتدایي تخمینه ده 526 سال شپږیش د پاسه 500 کالو داسې چې نان سټاپ د دغې کویانو نه پټرول او ډیزل راوباسې نو 526 سال ده دا اضافه کېدی شي کمېدی نه شي څومره دي بسیاره دي فراوانه دي فراخه دي شمار یې نشته اندازه یې نشته وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فبأي آلاء ربكما تكذبان خو باوجود د دې نه مهاجر دي 6 کروڑه مهاجر دي امت مسلمه دی وخت کې UNHCR یونایټډ نیشن های کمیشن فار ریفیوجیز د اقوام متحده مهاجرینو اداره وایي 6 کروڑه امت مسلمه مهاجر دي مظلومه دي غلام دي خاوره دی وخت کې میدان جنگ ده ځوان یې د جنگ خشاک دی هیڅ حیثیت یې نشته مثال یې د پیغمبر علیه السلام د حدیث مبارکه په روح سره د زګ په شان دی زګ بمپر یې زیاتی خو په یو پوکي باندې حیثیت یې ختم شي دا ولې دا ځکه چې دا امت په عزت امامت او قیادت په دغه څیزونو نه مومي دا امت چې سوپر پاور امت و دا امت چې کیسر و کسرانې د انسانیت قیادت او امامت اغستی و نو دې سره نه جغرافیه وه نه ورسره رقبه وه نه ورسره وسلې وې نه ورسره مادي قوت او طاقت و دا د قلت وسایل او د قلت آبادۍ شکار و خو د الله په کتاب او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنت مبارکه روان نو دا اصل څیز دی تر څو پورې چې د رسول الله امت قرآن او سنت سره نه وابسته شوي ستا پټرول به یي خو د دشمن په کار به راځي ستا بندرګاهونه به یي د دشمن په کار به راځي ستا قدرتي دولت به یي د دشمن د ترقۍ په کار به راځي عملاً به ستا ازادي نه ته به غلامې بندیوان به محکوم امت به نو د لار چې کومه ده دا د امامت د قیادت او د ازادۍ د عزت هغه د الله کتاب قرآن شریف سره او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه سره وابسته چې قرآن او سنت سره وابستګي نشته نو بدترین قسمه بېرحمه خلک د رسول الله په امت باندې مسلط دای په سینو کې د غوښې زړه نه دی د اوسپنې او د ګټې زړه دی دا 3 ورځې مخکې حسني مبارک مړ شو حسني مبارک 31 سال په مصر حکومت کړی د دې امت انتهایی صالح خلک یې پانسی کړی د دې امت انتهایی نیک متقی اولیاء الله خلک یې دا قتل کړی دی عزت ماب خواتین دای بی عزت کړی دي په زرګونو مجاهدین اسلام خادمین قرآن دای په جیلونو کې اچولی دي 31 سال حکومت کو چې کله د حکومت نه کوز شو نو د یورپ او د امریکې په بینکونو کې د هغه چې کم دولت پروت هغه 71 ارب ډالر یعنی ظلم هم کو بدترین تشدد هم کو د جبر او د ګوټن یو نظام مسلط کړو او دې سره ډیر لوی غل او ډاکو د دې امت نه 71 ارب ډالر لوټ کړی وي او د یورپ او امریکې په بینک کې د هغې شوې چې دی مړ شي د هغې شوې 71 ارب ډالر څومره پیسې دي 71 ارب ډالر د پاکستان د 72 سال د اجتماعي بجټ نه سیوا دي د دې ټول پاکستان د 22 کروڑو د پاکستان د 2 او یا کالو اجتماعي بجټ چې راغونډ کې دینه سیوا دي دا د یو کس داسې خلک بیا مسلط دي په امت باندې هغه د دشمن په صف کې ولاړ دي هغې د اسلام او د شاعر اسلام حوالې سره هغه اصطلاحات او بیانیه کوي کوم چې ورته خپلو آقاګانو ښولې ده
ژبه د دې د الفاظ د هغې دي په پردي الفاظو باندې ژوند وي نو دا ځکه چې امت لرې دی د قرآن او سنت نه او چې کله امت قرآن او سنت سره وابسته شي بیا داسې خلک په امت باندې حکومت نشي کولی بیا دا ففت کالمسټ دا د امریکې د غلامانو انجمن دا بیا د امت وسایل لوټ کولی نشي امت په لاس کې د غلامۍ اتکړۍ نشي اچولی بیا نو حل دا دی د مسلې چې د الله کتاب قرآن پاک سره او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت مبارکه سره امت وابسته کو ایزانو جماعت اسلامي د دغې دپاره کوششونه کوي او دا جامعات او دا زموږ حضرات علماء کرام ناست دي شپه او ورځ په دغه سوچ کې او په دغه فکر په دغه منصوبه کې دي مصروفه دي او موږ انشاءالله دا اعلان کوو چې دا جدوجهد په موږ جاري ساتو دا جدوجهد په موږ جاري ساتو بالخصوص د پاکستان دینی شناخت تبدیلی راوستو یا ختمولو چې کم کوششي د هغې به برپور مقابله انشاءالله کوو برپور مقابله به انشاءالله کوو د پاکستان دینی شناخت څه دی د پاکستان دینی شناخت دی عقیده ختم نبوت د پاکستان دینی شناخت دی ناموس رسالت قانون د پاکستان دینی شناخت دی دا جماعتونه دا مدرسې د پاکستان دینی شناخت دی د پاکستان په دستور کې اسلامی دفات د پاکستان دینی شناخت دی د یهودیانو د اسرائیل په مقابله کې بیت المقدس او فلسطین سره مرسته د پاکستان دینی شناخت دی امت سره یکجهتي دا دینی شناخت په انشاءالله د پاکستان د علما د جماعت اسلامی د سوري لاندې انشاءالله دا جاری ساتي دا ختم نبوت حوالې سره تیر ورځو کې یو پوره کنفیوژن دا یو پوره لابي ده یو پوره لابي ده په دې باندې ځان خبرول پکار مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب په قومي اسمبلی کې ما په سنټ کې په هغې باندې قرارداد جمع کړ اول نه مې پوره معلومات وکړل ځکه چې په موږ باندې خلک دا الزام لګوي چې دې دینی ایشو او موضوعات د خپل سیاسي فایدې دپاره استعمالي نو مې چې اول نه پوره معلومات وکړم او چې کله پوره تسلي مې وشي د هغې نه پس په پارلیمنټ په فلور باندې دا خبره اوچتوم نو د بینک نه مې د حج فارمونه راوغوښتل سګني د حج فارمونه پروسکني د حج فارمونه وزارت سره مې خبره وکړله د بینک انتظامیې سره مې خبره وکړله او د هغې نه پس په دې نتیجه ورسېدمه چې دې دا ځل حج انټري فارم کې خپل شرارت کړی دی نو چې کله دا تسلي مې وشوله نو ریزولوشن او قرارداد مې په سینټ اف پاکستان کې جمع کو چې دا شرارت ته واپس کړی شي اول نه خو وزیر صاحب نه منله وایي چې نه دا 14 صفحې د حج فارم دی او دې کې به خلکو غلطۍ کولې لویه پالنده وه نو دا مونږ یو صفحې ته کو نو تا دا یو صفحې ته کو هغه یو صفحه ته خلکو ته ورکې د بینک نه خو هغه یو صفحې سره تا د ختم نبوت هغه اقرارنامه او حلفنامه نه ده شامله کړې د ختم نبوت اقرارنامه او حلفنامه ځکه ضروري ده چې قادیانان غیر مسلمه دي نمونه د مسلمانانو استعمالي او د حج په آړ کې دا کافر حرمین شریفین ته راتلو کوشش کوي نو دا د پاکستان کې چې څوک حج لځي د هغه دپاره دا لازمه ده چې به دا اقرارنامه حلفنامه جمع کوي چې د په عقیده ختم نبوت باندې ایمان او یقین او عقیده ساتي نو دا یو صفحه کړه مونږه وی مونږ وی چې دا خو به چې کله دی بیا ځي نو هغه وخت کې به ترې نه دا فارم ډکو نو 14 صفحې که تا یو صفحې ته که نو اقرارنامه او حلفنامه خو یوه صفحه ده پای کې خپل نوم لیکلي او لاندې ورته صرف دستخط کوي خپل نوم لیکل دی او لاندې ورته صرف دستخط کوي نو هغه دې ته ولې درکړه نو چې کله پې پرشر راغی نو وزیر صاحب په سټینډینګ کمیټه کې دا بیان ورکړ چې دا کار دی افسرانو کړی دی ما نه دی کړی او زه خو ترې د سره خبر کړی نه یم او ما خپله ناراضګي مکمل طور په دې باندې اظهار وکړو او اوس هغه یو صفحې فارم سره به هم اقرارنامه او حلفنامه د ختم نبوت موجودي او چې کله پیسې جمع کړي رسیدلي دستخط کوي هغه وخت کې به هم ورسره دا موجود دی عزیزانو په دې وجه ویښ په اوسېدل پکار چیړچاړ د ختم نبوت سره ولې کېږي د ناموس رسالت سره ولې چیړچاړ کېږي په دې کې ولې دا خطا کېږي په بل څه کې ولې نه خطا کېږي دا ځکه چې یو طاقتوره لابي ده
چې هغه د خناس په شان شکست وخوري لاړ شي بیا واپس راوګرځي د شیطان په شان بار بار راځي او حمله کوي نو دې ته بالکل سترګې کلا ساتل پکاري ویښ پورته اوسېدل پکاري او انشاءالله اسلام شاعر اسلام او د پاکستان په دینی شناخت باندې به هیڅ قسمه سودابازي نه کېږي او په دې به بالکل انشاءالله موږ څه کوشش نه برداشت کوو د حکومت د طرف نه ورونو دا مدرسې زموږ دپاره د خیر و برکت مراکز دي دا علما محسنین دي د امت محسنین د بدقسمتۍ نه امت مسلمه حکومتونه ریاستونه د مدرسو ته خپله جایزه چې کومه توجه دا نه ورکوي په بجټ کې په فیصلو کې په قومي اعزازاتو کې 7,000 ارب روپے د پاکستان بجټ دی 2,000 ارب روپے په دې کې د مدرسو په نوم بجټ نشته 7,000 ارب روپے 127 سول اعزازات دا پروس کال حکومت پاکستان تقسیم کړ او څه کال په 23 مارچ باندې پی ایس ایل روان دی وی ډیورن سمیت هم د پاکستان شهریت ورکوي اعزاز دی د ډیورن سمیم په کیسه شته خو د علماو په کیسه نشته 127 سول اعزازاتو کې بهترین قاریان موجود دي بهترین نعتخوان موجود دي بهترین حافظان عالمان موجود دي سکالرز موجود دي مفسرین موجود دي محدثین موجود دي داسې خلق موجود دي چې هغوی د قرآن و سنت په رڼا کې زبردست قسمه تنقیدي لټریچر دا تخلیق کړی دی په دې جدید تهذیبي ارتقا باندې تمدني ارتقا باندې د هغې قدر نشته دا بحیثیت مجموعي د امت مسلمه د حکمرانانو دینی مدارسو حوالې سره رویه ده او چې وفاقي وزیر په لیول باندې یو سړی دا خبره وکړي چې د مدرسو نصاب د امریکې یونیورسټي اف نبراسکا جوړ کړی نو دا خو د شرم خبره ده د دې دپاره مدرسو کې خو قرآن و حدیث پړاویږي او قرآن و حدیث خو د الله او د الله د رسول د طرف نه د مدرسو ته راغلي انسانیت ته راغلي دي دې کې د امریکې یونیورسټي اف نبراسکا څخه جوړ کړي دي نو دا دراصل د دشمن عینک دی د یورپ او د امریکې چشمه ده چې په هغه عینک او په هغه چشمه باندې دا د امت مسلمه واکداران او حکمرانان د مدرسو ته د جامعاتو ته او د دینی طبقې ته ګوري ایسوسییټډ پریس تیرو ورځو کې خبر جاری کړ چې پاکستان د ځمکې په مخ 1 نمبر ملک شو په حفاظ قرآن کې 77,805 حافظان سکال صرف د وفاق المدارس نه فارغ شي دا په 5 بورډونو کې یو بورډ دی په دې کې 14,000 جنکې دي چې د جنکو د تعلیم خبره راشي مولان د جنکو د تعلیم خلاف دي لکه مولان خو 14,000 جنکو ته الله کتاب ور یاد کو چې کوم ځای کې د بنینو مدرسه ده ورسره د بناتو مدرسه ده دا خو د ریاست خپل نااهلي ده نالایقي ده چې تر اوسه پورې بنیادي تعلیم چاته ورنکړ 35 لاک بچي الکان او جنکې هیڅ فرق پکې نشته دا په دې مدرسو کې مفت سبق وي دا اعزاز علما پاکستان له ورکړ تقریبا 1.5 لاک پورې حافظان سکال دا پاکستان کې فارغ شول دا څومره لوی اعزاز دی حکمرانانو په کرپشن کې اعزاز ورکړ په غلا کې اعزاز ورکړ په جهالت کې اعزاز ورکړ په غربت کې اعزاز ورکړ په محکومه غلامۍ کې اعزاز ورکړ علما مدارس او دینی طبقه پاکستان ته د ځمکې په مخ په دې کې اعزاز ورکړ چې ټول نه زیات حفاظ پیدا کړي نورونو دا زموږ دپاره دا زموږ محسنین دي او دا زموږ دپاره دا د خیر و برکت دا مراکز دي زه ستاسو شکریا دا کوم او آخري خبره دا چې کوم په 29 تاریخ باندې پیس ډیل شوی دی دوحه په دې باندې یو څو خبرې کوم او د خپلې خبرې راغونډو 29 فروری باندې نن یکم دی پرون نن 2 دی پرون بله ورځ دوحه کې یو ایس افغان پیس ډیل وشو دلچسپه خبره دا ده چې 29 فروری تاریخ یې ایښی و داسې اتفاقا 29 فروری دا په منصوبې باندې ایښی شوی دا پیس ډیل نه دی دا د امریکې د شکست دستاویز دی
دا د امریکې د شکست ډاکومنټ دی. هغه چا سره مذاکرات وکړل، هغه چا سره معاهده وکړله کوم ته به وایي چې دا دهشتګرد دي، کوم به چې ګوانټانامو بے کې بندول، او ګوانټانامو بے د دنیا واحد جیل دی چې هلته بشري حقوق نافذ نه دي، هلته د یو ملک دستور نه نافذ دی. چا چې تا قتلول هغې سره تا پیس ډیل وکړه 29 فروری، نو دی دې دپاره وکړه چې 4 کاله پس بیا د دې سالګره مناوئ. خو طالبان هم ډېر هوښیار وو، هغې په 29 فروری سره 5 رجب 1440 هجري ولیکله. 5 رجب 1440 هجري، نو هر کال اوس مناوه 1441 هجري. دا پیس ډیل دا یو ډېره لویه واقعه ده د امت مسلمه. حقیقت دا دی چې هر امتي لره د دې جشن مناول پکار دي، هر امتي لره د دې جشن مناول پکار دي. امریکې چې کله د 9/11 نه پس دا حمله کوله، نو هغې دا خبره کوله، بوش هغه وخت د امریکې صدر هغه به وي kill the enemy in bud، kill the enemy in bud. دا نن سبا بهار موسم را روان دی نه، د بوټو دا غوټۍ کړي دي، پاڼه کوي نو هغه سترګې دغه سترګې ته بډ وي، وي دا دشمن چې دغه سترګې فارم کې په دغه کې ووجه چې دی اړو سترګې ونه غواړي. او د دنیا د ټول نه لوی عسکري اتحاد، لوی عسکري اتحاد، او لوی عسکري اتحاد سره کومه وسله ورسره وه، هغې په دې کونړ کې یو بم استعمال کړو، د هغې بم نوم مدر اف آل بمز، د ټولو بمونو مور. او په خپله ذرایع ابلاغ ته دا خبر ورکړو چې دا د انساني تاریخ د ټول نه لوی نان نیوکلیر بم دی، یعنې د دې نه پس ایټمي بم دی، د ټول نه لوی نان نیوکلیر بم دی. په دې کابل کې یو میزایل استعمال کړو، د هغه میزایل ذرایع ابلاغ ته خبر ورکړه چې دې میزایل نوم دی هیل فایر، د جهنم اور. او دا خبره به کوله چې د بالونو په شان په دې خلا کې او هوا کې زموږ سیاري ګرځي، سیټلایټ سپورټ دی، چې موږ ته دا پته لګي چې د ډیورنډ کرښه یو بیزه کراس کړي، نو موږ ته دا پته لګي چې دا کرښه کومې بیزې کراس کړه، دا توره ده او که سپینه ده او که رشته ده او که نشته ده. دومره لاندې سطح پورې د ځمکې دا نگراني کوو. او واشنگټن پوسټ د امریکې مشهور اخبار دی، هغې په خپل ایډیټوریل کې اداریه کې دا خبره ولیکله چې په افغانستان کې کم د 48 ملکونو فوج د امریکې په قیادت کې موجود دی، دا د بیسټ پیډ، د بیسټ ټرینډ، د بیسټ اکوپډ آرمی آف د ورلډ، دا د دنیا بهترین تربیت یافته، بهترین تنخواه اخیستو والا او بهترین وسلې ساتلو والا فوج دی. دا ناکام شو. د چا په مقابله کې؟ دغه چا په مقابله کې چې بقول واشنگټن پوسټ ریسورسلیس طالبان، تش لاس والا طالبان، بے سر و سامانه والا طالبان، د هغې په مقابله کې ناکام شو. زموږ حکمرانان خو وایي ټرمپ زما دوست دی او د ټرمپ په دوستۍ فخر کوي، خو ټرمپ په دلی کې دا خبره وکړله چې زما هم دا خواهش دی چې طالبانو سره دا کوم اګریمنټ کېږي په دې کې زما هم نوم شامل شي، زما هم نوم شامل شي په دې کې. دا ډېره لویه واقعه ده، ډېره لویه واقعه ده، او په دې باندې امت مسلمه له جشن مناول پکار دی، په دې باندې موږ فخر کوو. تاسو که هغه ویډیو کلیپ کتلی چې کله یو طرف ته زلمی خلیلزاد ناست دی رمیز او بل طرف ته ملا عبدالغني برادر ناست دی، او چې کله دسخط وشي او دی خپل رجسټر راوالي یو بل سره لاس میلاو شي، د الله اکبر نارې چغې پورته شي، د الله اکبر نارې چغې پورته شي. د امریکې په قیادت کې 250 ملکونو په پوزه باندې کرښه راښکله. دا د الله تعالی د الله کتاب سره، د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دین اسلام سره د وابستګۍ اظهار دی. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فإن حزب الله هم الغالبون. دا ډېره لویه خبره ده،
دا ډیره لویه خبره ده. افغانستان دا ثابته کړله د ګریو یارډ اف امپایر، عظیم سلطنتونو قبرستان افغانستان. لہذا زه خو په دې حیران وم چې په دغه مجلس کې ملا عبدالسلام ضعیف هم و، څومره کوسترګې به د پاکستان وزیر خارجه هغه ته، او څومره کوسترګې به د امریکې وزیر خارجه پومپیو هغه ته. هغه پاکستان چې ملا عبدالسلام ضعیف، سفارتي آداب یې د خپو لاندې کړل. ملا عبدالسلام ضعیف یې راو، هغه توره ټوپۍ ورته واچوله، لاس یې وله شاته وتړل او د پاکستان ایرپورټ ته یې بوته، پېښور ایرپورټ ته. ملا عبدالسلام ضعیف په خپل کتاب کې لیکي چې ما هېڅ نه لیدل، د لاس نه تړلی وم، توره ټوپۍ راته اچولې وه، خو چې دوره پوه شوم چې د جازونو غرار و، نو ما چې زه ایرپورټ ته راوستم، او چې کله ایرپورټ ته راوستم د ګاډي نه یې کوز کړم، نو د لاس یو کس نیولی وم، بیا یې پرېښودم، ما ته ویل چې ځه. وي زه په پټو سترګو چې روان شوم، نو اچانک را چا د شا نه لته راکړه، وي زه پړ مخې راوغورځېدم، او د هغې نه پس وي بدترین تشدد په ما وشو، او زما کپړې وشلول شوې، او زما په وجود یو تار کپړه پاتې نه شوله. هغه چا چې ملا عبدالسلام ضعیف تړلی و، چا چې ورته توره ټوپۍ اچولې وه، چا چې په $100 باندې په امریکې خرڅ کړ، او هغه امریکې چې د پاکستان په ایرپورټ باندې هغه بربند کړ، د هغه امریکې وزیر خارجه او د هغه پاکستان وزیر خارجه هغه کوسترګي وو، شرمسار وو، شرمېدلي وو، او ملا عبدالسلام ضعیف هسکه غړی هلته ولاړ. دا اسلام دی، دا ناقابل شکست دی، دا ناقابل تسخیر دی، دا دومره لوی قوت او طاقت دی چې دې سره سړی وابسته شي، د هغې انسان اندازه نشي کولی. دا ډیره لویه واقع ده. موږ د الله په دې کور کې یو، دا ښایسته مجلس د علماو په قیادت کې دی، طالبان علوم نبوت دي. موږ د الله نه دعا کوو چې اوس دا کومه دویمه مرحله ده، انټرا افغان ډایلاګ، بین الافغان مذاکرات، الله تعالی دا کامیابه کړي، او اجماعي ملي نیشنل کانسنسس، قومي اتفاق رائے، دا د افغانیانو مختلفو ګوندونو ډلو په منځ کې راشي چې هلته یو قومي حکومت جوړ شي، او افغانیان دا چې الله ولې کوم صلاحیت ورکړی دی، جذبه ورکړې ده، د دین محبت ورکړی دی، دغه اخلاص، دغه جذبات، دغه محبت د افغانستان د ترقۍ او د افغان ولس د دردونو د تکلیفونو د ختمولو دپاره استعمال کړي. موږ د الله نه دعا کوو د هغې دپاره. عزیزانو، لہذا دا ډېره لویه واقعه ده، او زه خو دا خبره هم کومه، دا ملا عمر چې کله امریکې حمله وکړه، نو په موټرسایکل کېناسته لاړ. زموږ دلته یو لیډر و، ما ته یاد شي دا ځینې خبرې زموږ پروفیسور هغه به وایي دا سټیکي سینټنس دي، دا ځینې جملې او ځینې خبرې د انسان د دماغو ته ورکوس یا بیا وځي نه. هغه ما ته اوس هم یاد دی، هغه اخباري خبر راته یاد دی. زیارت کاکا صاحب کې جلسه وکړله، او په هغه جلسه کې وی دا څنګه امیر المؤمنین دی چې مغرور دی، او دا څنګه امیر المؤمنین دی په غارونو کې پټ دی، وسه په غارونو کې. نو غار خو د اسلام روایت دی، پیغمبر علیه السلام چې د یو غار نه راکوز شو، نو امت ته کتاب راوړی. اقبال وی در شبستانی خرا خلوت گزید، قوم و آیین و حکومت آفرید. دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حرا د تور غار نه راکوز شو، قوم، آیین او حکومت د انسانیت ته راوړ. او دویم غار، غار سور، اوس هم مسلمان د عقیدت دپاره غار حرا ته هم ځي، غار سور ته هم ځي. د غار سور نه چې راکوز شو، قرآني ورلډ اورډر یې راوړ، عالمي نظام د قرآن انسانیت ته د غار سور نه، د هجرت نه دا ملاو شو. نو غار خو زمونږ د تاریخ حصه ده. غار نو هغه هم اوس دا بیان ورکو چې زه دې معاهدې ته هرکلی کوم، ویلکم کوم، او دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. نو هغه یو شاعر ویلي وی وخت زما د عقیدې زور به مني او که نه، د دین منکر خلک په ترخ کې سپارې ګرځوي. دا د عقیدې زور دی، دا د عقیدې زور دی. دا امت مسلمه ده، دا حقیقي امت مسلمه ده. دا کرزی، دا اشرف غنی، دا جنرل سیسی، دا امت مسلمه نه ده. دا خو د غلامانو انجمن دی، د امریکې د غلامانو ټولګي چې په امت مسلط دی. امت مسلمه دا ده، دا چې په فلسطین کې د حماس په نوم سره دي، دا چې په افغانستان کې د مجاهدینو طالبانو په نوم سره دي،
دا چې په ټوله دنیا کې د اسلامي تحریکونو او د دینی تنظیمونو په صورت کې دا حقیقي امت مسلمه ده. لہذا د اسلام د قیام او د غلبې د عالمي غورځنګ حصه به جوړیږو، د دې عالمي غورځنګ حصه به جوړیږو انشاءالله. او د دې دپاره به عزیزانو کوشش کو او جدوجهد به کو. دا علم دا د دې دپاره دی چې زه په ښکلي انداز سره د اقامت دین او د غلبې دین جدوجهد وکړم. او په حیثیت مسلمان موږ صرف په عبادات او ادایګۍ باندې نه خلاصېږو تر څو پورې چې د قرآن او سنت نظام د هغې د قیام او د غلبې دپاره موږ جدوجهد نه کړي. نو عزیزانو دا زموږ دا تحریک، دا قافله د جماعت اسلامي، د جماعت اسلامي دا مدارس، زموږ د علما د دې په قیادت کې دا ټول جدوجهد زموږ روان دی. زه تاسو ټول نه دا درخواست کوم چې دې سره مرسته وکړئ، بیا خصوصي د مدارسو سره مرسته وکړئ. د مدارسو سره ځکه مرسته پکار ده چې دا مدارس د علماو په خپل ذاتي کوششونو جدوجهد باندې روان کړي. د دې مدرسې بجټ که ته وګورې دومره مختصر بجټ به وي، په هغې کې په سونو بچي ساتل، دا کنسټرکشن مخامخ روان دی. ما اوس په سټیج باندې مولانا صاحب ته وایي چې دې خو کور روان کړی، مطلب دا دی چې دا هم د مدرسې د جامع حصه جوړوي. دې سره مرسته پکار. ګیلپ د پاکستان سروے کړی وه چې پاکستان کې صرف 2% خلک، په سلو کې 2% خلک دا د خپلو بچو د دیني په تعلیم باندې ماهانه 2000 روپۍ خرچ کوي. 80% خلک د پاکستان دا وایي چې زما بچي ته د قرآن او سنت تعلیم څوک ورکړي خو مفت دې ورکړي. د سکول دپاره به وله پیزار علي، کپړې به وله علي، ټرانسپورټ فیس به ورکوي، سکول فیس به ورکوي، پاکټ منی به ورکوي، امتحاناتو فیس به ورکوي. خو چې کله د قرآن او سنت د تعلیم خبره راشي نو 80% پاکستانیان ګیلپ وایي چې دا غواړي چې زما بچو ته څوک د قرآن او سنت تعلیم ورکړي خو مفت یې ورکړي. دا ټیک خبره نه ده. دې مدرسو سره کومک پکار دی، تعاون پکار دی، سرپرستی پکار ده. خصوصا د دې درګۍ چې څومره اهل خیر حضرات دي هغوی له یو سوپر کمیټي پکار ده. او دې علماو ته ویل پکار دي چې تاسو به د مالیاتو نه بالکل بې فکره، دا زمونږ کار دی. تاسو تحقیق سره، تصنیف سره، تالیف سره، درس و تدریس سره دې باندې مکمل طور توجه ورکړئ. او د مدرسې چې څومره توسیع تاسو کوئ یا څومره د دې مالی مسایل دي هغه زموږ ذمہواري، دا معاشرې له ذمہداري اخیستل پکار دي. دا زموږ د ایمان تقاضا ده. د دې په نتیجه کې به زموږ په مالونو کې برکت وي، زموږ په کورونو کې به برکت وي. الله به دا ذخیره کوي ځان سره، په څو چنده سیوا به الله په دنیا او په آخرت کې دا ورکوي. لہذا دې سره مرسته پکار ده. زه یو ځل بیا ستاسو شکریه ادا کوم. دا جامعه زموږ ابتدایي بنیادی جامعاتو کې دا ډېر ښایسته ښکلي علمي انقلابي روایات دي. دې جامعات دې طالب علمانو دا درخواست هم زه کوم چې دغه ښایسته روایت په جاري ساتئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. جزاک الله